الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم د دې کلی او خصوصا د دې محلي اوسیدونکو غیرتمندو مسلمانانو پښتنو مشرانو امزولو کشرانو دې ځای کې د دې راغونډېدو د دې جمع کېدو هغه سبب او وجه هغه تاسو ته معلومه ده او داغي تفصیل زمون محترم رور چې دې ځای کې دا درس د قرآن رسول دی او دې ځای کې د دې مدرسې بنیاد میخه دی هغه داغي وضاحت کا هغه وجه تفصیل سره بیان کړه مولانا فضل علیم صاحب دی خوضاحت سرا داغی بیانو کا کمو زنانو چی اغی حصہ پا درس نظامی کی اغسطی وا داغی تفصیل اغیو کا د سټیم نا چې درس د قرآن دوره د قرآن اغا شروع شوی دا کاغا پا دی جماعت کی کاغا دی ځای کې زنانو تی دا آغی تعداد او تفصیل بیان کو
دام یو دوره وا دای شروع کړی وا د الله کتاب د اول نه تر اخره پوری کلمه آیت آیت سرا د کلمات سرا سرا د معنا او د وس مطابق د تفسیر سرا سر تورسو الله تبارک وتعالى دی بیا او بیا او بیا بار بار دی ورلا الله د دې د ویلو او د دې د ذکر توفیق ورکی او د دې اجر ثواب دی الله د دې حاضرینو د دې د ټولو خصوصا د دې د وفات شو د محترم رور بھائی عبدالسلام صاحب او دارنګ د دې د والدی الله دې اجر د غي پر روح باندې ورسي الله مهربان ذات ته چې دې فتنو دور کې قرآن سره د چا نسبت پیدا کړی کاغه ناری نه او کاغه زنا نه تاسو خدا سے خوش قسمت خلق الحمدللہ پدې باندې د الله ډېر شکریا ادا کوي چې دا سکلی سره نسبت او تعلق راغله دي دا سکلی کې او دا سکلی والے چې پاغي کې د قران خدمت شروع شوه دی او لا تر اوسه بن شوه نه دی والله دی جاری او ساری وساتي شیخ القرآن رحمه الله اخلاص سره ځانو کړو مونږ ته فرزند رشید استادنا المکرم هغه پرې خود شیخ القرآن رحمه الله لاړ ولیکن درس د قرآن داغین زیاد پتہ رکی کا اللہ ملگری نورم مضبوط شو او د قرآن خدمت دیکلی کې پار جماعت کی شروع دے او دا یو ډیره غټه د کمال خبرې چې په یو ځای کې په یو کلی کې مشرک او مبتدع په دینی جامه کې هغه نه پیدا کیږي دا ډیره لوی د کمال خبرې نو دې ځای کې زموږ وونته د طالبانو د کمزورو ارکانو د دې جماعت دا غي بیان هغه څخون نه کوي خو ملګری او دوري چې مونږ وایو خپل کې کینو نو دایو خپل سبق یادول شي طالبان خپل کې کینی کله یو تکرار کوي او کله بل تکرارو کوي او کله بلو کوي یو بل ته سبق زوړ واوري د دې لپاره چې دا یاد شي نو موږ هم چې دې ځای ترازو حقیقت دا دی چې دې ځای کې تاسو ته د بیانونو ضرورت ني بلکې حسن ځوان غیر چا پیر د خلکو او د کلو والو او د علاقې دا دی چې دا ځای د قرآن مرکز دی دای به کوشش کوي چې د خپل عقیده عمل او معاشره هغه د قران پاک سره چې څنګه دای ته خودلی شوی هغه سه بدای برابر ساتي بهر حال دې ځای د دغ کا چې د کمی بنیاد د کمی ونی جړې شیخ القرآن خه کړي وي داغه د سانګې میوه دې ځای تر رسیدلی دي او نن زنانه لګیا دي او هغه میوه شو کوي د مولانا فضل علیم صاحب او داغه درونو درسونو ته غوږی خیره او قران زده کوي نارینه لګیا دي قران زده کوي الله تبارک وتعالى دی ورله نورم توفیق ورکی ختم لبا ان شاء الله زمارور محترم حضرت العلامہ العالم النبیل مولانا عبدالوکیل صاحب دی غیب راضی ایبا ختم کئی انشاءاللہ بس زدہ غی تر راتلو پوری یو سو خبر کوم خدا خبر دی اللہ زما د خلینا دا سے اوباسی چی یو خدا د قرآن و سنت پرنا کی دویم دا اخلاص سرئی او دریم دی اللہ زما استاسو د پارا د دنیا و د آخرت د خیر سبب وګرځي دا د فتنو دور دی
او فتنه تر ډیره حد پورې ډیره زیاتې شوې دي تر دې پورې چې په دینی جامو کې هم فتنو ډیر زور وکړ هر قسمه فتنه خورې شوې د الله کتاب د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سنت احادیث هغه هم د فتنه بازو نه پاتې نشو هغه هم د خپل غشو نشانه وګرځولې څوک لګېدل په یو طریقې سره خپل غلط عقیده خپل غلط عمل د قرآن ثابتولو کوشش کیوي څوک د احادیثو نه په غلطه طریقه استدلال کوي دلیل پیش کوي او په خلکو باندې التباس او اشتباه راولي دا د فتنو دور دی خو چې په حقیقت کې د الله کتاب سره ځان وتړي نو الله بدل نجات درکړي علی رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي چې د فتنو نه د نجات لار بسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د الله کتاب دا د فتنو نه د نجات لار ده او چې دې پسې څوک روان شي دی به الله تبارک وتعالى د فتنو نه بچو ساتي او دا خو ښکاره خبره ده هغه فتنې دوره حده پورې رسېدلې فتنې چې هغه د خپل زړه ټوکړې خپلې لوڼه به راواغستې او ژوندۍ به خارو کې خاخولې او هغه ماشومانو جنکو به ورته په غټو غټو سترګو قتل او جړل به باباجي باباجي आवाज به کو او د ظالم پلار پزړه کې به معمولی ترسم نراته او پاغه ژوندۍ لور به خارې وراړولې د جهالت نه ډک غیرت په مخه کړیو اس غیرت نو خالص جهالتو ظلمو عظیم ظلمو چې په یو ژوندۍ حیوان په یو زناور پاغه بسوک ته چاته وایا یو ژوندۍ شرمخ دی زمره دی او هغه ماتون کې سیز دی او پاغه باندې ژوندۍ باندې خارې ورواړه نو دا زړه نه کیږي وای تر سوچ می وجل نه دوره پورې خارو کې نه بندو خو لیکن دا غي زړونه دومره سختو او فتنې زیاتې وي دا هغه فتنو علاج هغه په سبا باندې وشو هغه د الله په کتاب باندې وشو چې اول وحی راځي دا غي د علاج د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توي اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا والولا وایا زدکا خوشورو کا دا اللہ پا نم باندے دا اللہ پا امداد باندے اقرا بسم ربک الذی خلق دا غزات پا نم باندے لستل شروع کا چاچے تمام کائنات وجود تراؤسترے نارینا زنانے پیدا کری دی اقرا او چې کلا س زمانہ تیریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سواخ پوری وحی باندېږي نبی علیہ السلام س زمانہ بعد بیا غ ملک اغه ناموس اغه فرشتہ دوباره ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې hebat راضی کور ترازی او خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ توئی ام المومنین تا دثرونی ما باندې کمبل راوا چوي
ما پټ کئی ما باندې شړای واچوي او دا ټیم کې وحی راځي आवाज کیږي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر پاسا پاسا او کمبل چون کیا او ځان انغختون کیا پاسر دے زائنرا پاسا کار شروع کا کار پس باندې شروع شا پدی وحی باندې او پدی کتاب باندې شروع شا وی سنگ کار شروع کم ویا ایوہ المدثر قم فانذر پاسا خلق یروا سوک پا شرک کے مبتلا دی سوک پا ظلم کے مبتلا دی دا اللہ دا عذاب نے ہو یروا انذر ویلی دی دای مخی کڑے دے دیو جنا چه دا محل محل دا بشارت ندے دا ٹیم دا زیری ندے زیری ورکولو والا یعنی دا سے خلق چه غی تا زیر ورکلیشی اغلا وجود تا غماشرن وراغلی ظلم و ستم شروع دے ویا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر او دا اللہ دا توحید آواز اچت کا وربک فکبر وثیابک فطہر خپل لمن پاکا کا تابا نیچے کم زیمواری دا غزیمواری سر تورا سوا وثیابک فطہر والرجز فہجر خلق پا گناہونو کے اختری خلق پا شرکیاتو پراتری دائر شرکیاتو دو گناہونو نا دو جدا کولو کوششو کا ماوی دا آغا معاشری اصلاح چکی گی آغا بغیر دا قرآن ننکے دا کچر کے دین نبی علیہ السلام سلویخ کال تیر کری دی او دے سلویخ کال کے نبی علیہ السلام ارسلی دل خو اس قسمہ دعوت اس قسمہ کار او پروگرام دا دعوت اغا وجود تا ندر آغلے اغا نو و چکل برن وحی شروع شوا نو بیا دا آغا ظلم و ستم علاج شروع شو قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کے فرمائی هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ دا قرآن تبلیغ دے دا پارا دا ٹولو خلقو دا قرآن رسول کتاب دے تمام عالم تا یو خو نصاب دا تبلیغ معلوم شا چی هذا بلاغ للناس دا قرآن گوڑے عظیم نصاب دا پارا دا تبلیغ دے او دویم وسرا للناس سرا عموم تا اشارو شوا کہ داد یو کور کتاب نہ دے داد یو شخصیت کتاب نہ دے بلکہ دا عالمی قانون دے عالمی کتاب دے تمام کائنات و تبا رسول پکاری ارزائے تبردید رسول و کوشش پکاری قرآن پاک کی اللہ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ غزات تے برکتن والا چے فرقان نازل کا دا حق و دا باطل جدا کا ان کے کتاب نازل کا دیر پارا چے تمام عالم لرا دا اللہ دا عذاب نو یرئی ماوی نجات چے رازی را فتنونا نو آگا دا اللہ پا کتاب باندے رازی او دا اللہ کتاب سر آگا فتنے رد کی گی دفع کی گی کمنگا د توحید عقیدہ د قیامت عقیدہ
د ملائکو بارکی دا غی حقیقت او پاغی باندې عقیده د انبیاء علیهم السلام بارک عقیده دا زده کړی دي نو دا مونږه د قران پاک نه زده کړی دي تفصیل د عبادتو په سنت او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي نو کومنګه د سنت او مقام په جندل لري نو د الله د کتاب نه مونږ په جندل لري کومنګ د صحابه او مقام په جندل لري نو د الله د کتاب نه هم په جندل لري رسو ورپسې دویم نمبر کې بیا احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دي سنت د نبی علیہ السلام دي د سنت او مقام د اجماع مقام او دارنګه د صحیح قیاس او اجتهاد مقام او مرتبه دا د قران نه معلوم دي او قران نه پیژندلی شوی دي قران پاک کې الله تبارک وتعالى د هر فتنې داغی مقابلہ او ہر ځای کې داغی مقابلہ کی چکم حقی داغی اظہار آغا قرآن پاک کئی نجات د فتنونا آغا قرآن پاکو باوی آغا ظالمان بلگیاو نو آغای بخپل لونا بے جواندے خخولے ظلم بے کو دا سے ظلم چه سڑے یو درنده زناور سر آغا پا جواندونی نشی کولے آغای بخپل لونا آغا بے جواندے خخی کری او قرآن پاک د دغه جهالت ردو کو او الله آیاتون راولے گل وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کله چې زیر ورکړې شي او تند دیتا پزنانو باندې نو داغ مختک تور شی او ډک وی رغمنا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب بیا ګرځي ګیر چا پیرا سوچ کئ چایا دا جنې سره د ذلت نو ساتم او ک ژوندۍ خارو کې خحکم الله وی ډیر ناکاره فیصله دی کوي د ظلم فیصله کوي قران پاک کې دی ظلمونو ختمولو د پاره الله مقام د زنانو بیان کو الله تبارک وتعالى د دې جالت د ختمولو د پاره د زنانو مقام د نارینو سره برابر ذکر کو اللہ فرمائل اول داسوی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اے خلقو یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اللہ تبارک وتعالی ما ہوتا تدا خبر اخکار اکلا چه کتا دا آدم علیہ السلام نو سے کتا دا آدم علیہ السلام نا پیدائی نو دا زنانا گوری دا آدم علیہ السلام اولاد دے دا گوری دا آدم علیہ السلام نا پیدا دی کستانیا بی بی ہوا دا دا زنانو نیاؤں بی بی ہوا دا مقصد زما استاد جہالت اصلاح کولی چر دای ګور خپل مقام دے پا معاشرہ کے دای ګور خپل زائد دے پا معاشرہ کی او صرف پا دے باندے بیا اکتفا نرکڑی بلکہ اللہ تبارک و تعالی چه کلا د نارینو د زنانو د دوالو د پیدایش ذکر کئی نو زنانا مخ کے کئی چه گوره دا عجیب نعمت تے اللہ فرمائل چه للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما
دا الله خوخه ده چاله زنانه ورکوي چاله نارینه ورکوي زنانه مخکې کړې زما او ستا نظر دته او زما او ستا سوچ ورته وړاندې کوي ما او تا ته وایي چې ګوره که ته د الله د طرف نه د مور او پلار دپاره یو نعمت یې سړیه واوره دا زنانه ګوره او دا بچی هم د مور او پلار دپاره ستا نه مخکې نعمت دی د دې وجنا ول زنانه ذکر کوي یهب لمن یشاء اناثا زنانه ورکړي دي هبه کړي دي انو یهب لمن یشاء الذکور الله ورپسې نارینه هم ورکوي چاله جوړه ورکوي او څوک داسې وي ډاکټران راشي طبیبان راشي دمګري راشي مولیان او پیران را جمع شي خو چې کم کور الله د اولاد په میوه آبادول نه غواړي څوک نشي آبادولی کچرې آبادولی شوې زکریا علیه السلام به 100 کاله دغسې بې اولاده نه تېرول کچرې آبادې دی شوې نو د حضرت لوط علیه السلام به بیا تشي لوڼه نه وې هغه له به هم بیا زامن میلاوېدل خو چې الله کم کور د اولاد په میوه یا په نارینا یا په زنانا یا په دواړو آبادول نه غواړي هغه نعمت هغه ځای سره الله ته مناسب نه ښکاري زما مهربانې څوک نشي آبادولی بیا الله تبارک وتعالی په بل انداز کې ما او تا ته زما استاد هغه زوړ جهالت د ختمولو دپاره مؤمنانو ته آیاتونه رالیږي او الله فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اے ایمان والو تاسو سره خو صرف په دې کې نه چې ګنې ته بشر نو دا هم بشر دی صرف دې کې نه چې ته انسان یې دا هم انسان دی دې کې نه چې ته زیرو یې نو دا زیرو دی نه بلکې تا سره اسلام کې هم برابر ده تا سره ایمان کې هم برابر ده تا سره قنوت او تابعدارۍ کې هم برابر ده تا سره صبر کې هم برابر ده تا سره پر روزو نیولو کې هم برابر ده تا سره په ذکر او اذکار کې هم برابر ده والحافظین والحافظات هغه خلک چې هغه حفاظت کوونکي کته د ځان محافظي نو مؤمنه مسلمانه زنانه د ځان حفاظت کوونکي را والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما هغه کې هم د سره برابر کړی را ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا الله تبارک وتعالی په هر طریقې سره هغه جهالت ختمو او داسې آیاتونه نازل شو چې هغه آیاتونو کې ما او تا ته وایي چې دغه جاهلان خو لګي ژوندی خخی ژوندی خخول خو پرېږده داسې مقام راشي داسې مقام چې ته ورته پاتې راځي او زنانه درنه اوچتېږي قرآن د هغې هم یو نمونه ذکر کړې ده بیبي مریم ده او بیبي مریم چې کله د بیبي مریم مور نظر کړی دی او د بیبي مریم مور چې خپل نظر په تمه باندې را چې الله به ماله نارینه اولاد راکړي د بیت المقدس خدمت به کوي خو چې کله پیدا کیږي ویني وضعتها انثى اے الله پاکا زما خو بچه پیدا شوا خیال داو چې نارینه کم خدمت کول شي نو هغه خدمت به زنانه څنګه کلاو مړ سره وکي ځکه زنانه د پردې شی دی د حیا شی دی د کور دردانه ده نو هغه خود حیا سیزو وی هغه به هغه خدمت څنګه وکي څنګه چې نارینه کوي دا هغې زړه کې یو خیال راغی یو سوچ راغلی دی
خو الله عالم بما وضعت الله خو عالمو چې سی ور کړیو الله پاغه خپوي دو بیبي مریم تل بیبي مریم ور کړل بیبي مریم مورته الله ته علم چې ما ول جنې ور کړل والله تبارک وتعالى فرمای وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى د بیبي مریم موري داستا ذهن کی چکم ناری نہ گرزی داسې ناری نا زر ناری نا بشمار ناری نا د دې زنانه نه قربان شه داستا ذهن کی چکم ناری نہ گرزی دا ناری نہ دې زنانه ته نرسی داغي مقام اوچت ته د دې وجنا اتوشتمی سپارہ کی سورہ تحریم اخیر کی چې کله د بیبي مریم صفت بیانای نو په اخر کې وای وکانت من القانتین دای نه دی ویلی چې وکانت من القانتات دنیا خو زنانه وا قانتات پکارو د زنانو د پارا او قانتین صفت د نارینو د پارا ده او الله وای وکانت من القانتین ویدا بی بی مریم یو دا سے خدمتگار دا دین وا دا سے تابدار دا اللہ وا چه کانت من القانتین دا پاغا سرپرستو ناری نو تابدارو کی داخل دا ویدا دا سے دا لکاغا ناری نا تابدار چه سنگو دا دے مقام ماغا سے اگنئی دا دا قانتین نوا قانتاتو کے خوب بیاهم کمی رازی قانتین چه سنگ تابدارو کمال ترسیدلیو دام یو کمال والوا لکا حدیث کے چرازی چه دیر کسان کامل گرزیدلی دی در رجالونا حدیث کے رازی دیر کسان کمال تا رسیدلی دی پسڑو کی او ندی رسیدلی کمال تا پزنانو کی سیواد بی بی آسینا سیواد حضرت خدیجینا سیواد حضرت بی بی مریمنا دادا چه فضل عائشت علی النسائی کا فضل السرید ثرید علی الطعام د بی بی عائشہ فضیلت په باقی زنانو باندې داسې ده لکه د خوراک په سیدونو کې د سرید داغه فضیلت چې په باقی طعام باندې ده د زنانو فضیلت شته مقام شته مرتبه شته نو چې قران ته کینی او ته قران خود او قران زکی انو هغه جهالتونه چې هغه راخواري او ډیر زیات پاغي کې زنانو طرف ته زور کوي نو داغي مقابله په قران سره کې نو زنانو ته چې قران خو دې شي او د عقیده سم شي او عمل برابر شي سړی بکلا بیا اخوا دې خوا کوي زنانو سره بیا غني هغه ډیر کلک وینا کوي هغه چې اکثر غمونو لاړ شي خادو لاړ شي او خلاف شرع کار ویني نو اول رد کوي کرادنی نو ځان بچ کوي او غمو کپری دی او ځان ته وباسي او سړو کې وباسي داسي د خېټه باندې ډیر مېني نو کته ته چې لکه بدعت او د غلط رسم و رواج خوراک دی یره بس اوس مقدره غلی را پکې سړی بیا را نه خپکیږي او وړاینی مبو خروزه توبه بیا وو باسو نه دا جلمه کوا او هغه کله مسله بیانې دین دا یوازې نارینه نو دا زنانه مو او فتنه یوازې په نارینه نه بلکې زنانه طرف نه ډیر راشي او د دې د نجات د پاره الله کتاب قران پاک را لېږل لري چې دې سره به دا نجات راځي بل شي سره نه راځي قبل سره راتله علما ذکر کوي روایتو کې مرাজি چې د امت صحابي فرمایي د امت د اخیری خلکو اسلام په هغه سکیږي چې د امت د اول خلکو اسلام پېښ او قران پاک ته قران پاک نه بغیر اسلام نه کیږي د سره بزان تړو د دې کلمات د دې معنا د دې تفسیر د دې تشریح کوشش وکوټه ويرا پنځپیر والا وای چې
دغه سه تلاوت کې نو ثواب نشته نو دروغ ولي وای دا خو ته دروغ وای مونږ کله ویلي چې ثواب نشته خو لیکن مونږ دا وایو چې قران پاک تلاوت ل نازل شوه نه چې تش تلاوت کوا د قران پاک مقصد په قران ځان پویا کول او معاشره او ځان برابرول لپاره باندې نو تی په ایمان وایا اگر شیخ صاحب خبره چې تعالی د زوی خط دراشي او تش ریډینګي او ته په ریډینګ پوېږي د اردو یا د انګلیش او په معنا او په مطلب نه پوېږي تا چرته دا اکتفا پاغي کړی را چې زبر سهار او مقام ریډینګ کومه بس کور به پروتي کنه تا هغه چا پسې ګرځي چې را ماته وای چې زما دي زوی ماته سلی کړی دا ولی دا ځکه چې په هغه خط به عمل ال کول شي او د زوی هغه مقصد به ال پورا کول شي او داغه پته به در تعالی لګي چې ته په معنا خو پوهې شي کنه نور دی وجنا قران پاک ثواب دے بیشک چې دے په تلاوت کې په هر حرف کې په هر کلمه باندې په هر حرکت باندې موږ د قران د ثواب سره د بل ذکر ثواب نه برابرو چې قران سره کم ثواب ملاويږي د دې وجنه قران پاک تلاوت کې ثواب دے خو د قران پاک تلاوت مقصود نه ده سیوا د دینه چې په دې تلاوت سره سره په ځان پوهه کا چې عقیده او عمل په درس شي دغه مقصد ده اسلام مقصد ده نو هغه الکیږي چې قران پاک ترجمه باندې په دې باندې ځان پوهه کړی شي کوشش وکړ دې بعض خلک وایي یاره مونږ پوهی ګنا نو ناس خو کوا کنه مجلس کې خو کې نه کنه دا خدا سي مجلسي کنارینا ناستی د نارینه په مجلس کې کزنانه قران ته ناصری د زنانه مجلس کې نو پويږي نو دا داسي او بهترین مجلس ته چې د دین ناس سره الله تبارک وتعالى نامراد نه پریدي دای په بدبخت کیږي نه الله تبارک وتعالى د نیکبخت او خوش قسمت ګرځي او د تاغه اجر ملاويږي دا لګي چې چاپیرته نه ملائک ناشتي او دای راګیر کړي او هغه خصوصي رحمت په دای باندې نازلېږي دا د قران والو کاری ماوی پتنی را خوريږي تبر قران سره داغي پتنو علاج کې په طریقه باندې او هغه بدغي چا چې قران ویلي او په قران پويږي نو ډیر سيزونه داسې دي ډیر سيزونه چې هغه ټیم کې د خیال ورتنی خو چې مخه تاغه راشي نو د تیاچی چې پلاني آیت کې او پلاني دغه کې ما کوم خبره کړې و دا خدای خلاف ده الله تبارک وتعالى ورته آیات کې لکه حضرت دا صحابي حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی پتنو تاسو نه ډیر کول پتنې وکړه راځي پتنې وکړه صحابه ورته ویته نور خلق د خیر ته پوس کې ویته د شر ته پوس کې ویدار دې لپاره کومه چې کزیم او داسې پتنه راشي چې زه ځان بچ کم ویزه دې لپاره ته پوس کوم نو هغه باندې ته پوسونه کول لغوي او پیر ډېری پتنې نبی عليه السلام بیان کړی چې دار رواني دي نمبر وار داسې به وی حافظها من حافظها ونسيها من نسيها چاته یادې پاتې شوې هغه ته یادې پاتې شوې چانه چیرې شوې بصیرې شوې خو ډېر کرته داسي چې او پتنه زما د خیال اوتی او ناسا پاغه پتنه چې موجود تراشي نو زما رایا چې نبی عليه السلام پلاني ټیم کې داسې ویلو او هغه زما ذهن تراشي چې کله یو سړی قران تکینی او کم ځای کې یو سړی نه چرته شرک کارو شي او دې ورته وګوري نو دې پوه شي چې دا کار خدا عقیده نه خلاف دی دا خود شرک نه خلاف دی دا خدا سي نه دی پکار دا خدا سي پکارو او دا د قران د پلاني آیت نه خلاف دی نو هغه عقیده په دې باندې برابر شي د پتنو نه سړی ځان بچ کی او دا د قران په سوراتونو او د قران په آیاتونو زده کول سره کیږي قران هغه ته محکمات ویلي دي چې داسې آیاتونه قران کې څه آیاتونه داسې هم دي کنه چې هغه بارا کې مونږ الف لام میم الله پويږي په معنا او مراد د دې باندې چې د دې حقيقي مطلب سره قران کې داسې آیاتونه هم دي چې ید الله چې يهود و ید الله مغلوله یا الله په خپل وایي
زما لاسونه آزاد دي پراخ دي بل یداه مبسوطتان بس دا الله تبارک وتعالى صفت ده والله له ثابت ده شیخ القرآن رحمه الله هغه خبره چې نثبت ما ثبت لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه ونسكت ما سكت عنه من غیر نسيان الله ځان له ثابت کړی دی هغه ثابت دي چې الله ځان نه نفي کړی دی هغه نشته او چې الله سره چپ پاتې شوی موږ ته چپ پاتې کیږو الله باندې هیر ناراضي د دې وجنا هغه آیاتونه هغه چې هغه به د محکمات تراولي او په دې محکمات باندې به بیا حل کې او دا ځکه قران د هر فتنې مقابله کوي صبراشي هغه به یو شان عقیده غلطه او بیا وایي چې قران کې داسې دي او دا غینه به د الله تبارک وتعالى کله جسم ثابت او کله بسکه او کله بسکه الله تبارک وتعالى فرمای هو الذی الله غذات انزل علیک الكتاب چتابانی کتاب نازل کو منه آیات محکمات هن ام الكتاب پدې کې داسې آیاتونه لري چې هغه مضبوط آیاتونه لري محکم آیاتونه لري هغه منسوخ کیږي نه هن ام الكتاب هغه اصل کتاب دی اصل تا رجوع کیږي جڑ ته رجوع کیږي ویخ ته رجوع کیږي بنیاد ته رجوع کیږي ام الكتاب ورته زکوي چې کله قبضه کې ستای شک راغې او تابانی اشتبار آلا داغی پشان بلزای آیاتونو گورا محکم آیاتونو گورا چاگے کے سب فیصلہ اللہ کرے دا ان ام الكتاب و اخر متشابہات او نور آیاتون لی چراغی کی اغا متشابی دی اغا اصل مانا صحیح مانا او بل طرف دایو دا سے مانا چی اغا مناسب نی داغی دوارو احتمال آغا دائی موجودی فاما الذین فی قلوبهم زیغن آغا خلق چی داغی زلونو کے کوگوالے دے فیتبعون ما تشابہ منہ دای تابداری کئی دا آیاتونو آغا سب سروان دی چی پاغے کے اصلاح دا قید نرازی پاغے کے پا خلق باندې اشتباه راځي او مقصد دا غي ابتغاء الفتنه لټول د فتنی وی مقصد دا غي غلط مطلب بیانول د الله د کتابي وما يعلم تأويله الا الله اصل معنا باندې یو الله پويږي والراسخون في العلم يقولون آمنا به مضبوط علم والا اغیب داوی آمنا به منگ بدے باندی ایمان راوڑے دے کل من عند ربنا طول زمانگ رب نازل کری دی وما یذکر الا اولو الالباب پند و نصیحت ناخلی مگر عقل مند آگا چاہتا ہوئی چاگئی قرآن پاک تکینی قرآن پاک زدکئی د قرآن پاک نخپلا صحیح لار معلومی اصلاح د قرآن نه اخلی الله تبارک و تعالی دې ځای کې په دې کلی کې ځای په ځای د درسونه قائم کړی دي د الله مهرباني ده پاره کې او زمونږ د محترم ورور دا درسو دا غینن ختم دی ختم چې چاته حواله کړی شو زما محترم ورور مولانا عبدالوکیل صاحب دی اغی تشریف راوڑے دے اغی راغلی دی انشاءاللہ والعزیز اغی با ختم کئی ما تبستر دغی پوری اجازت و نمالگرو بس مصروف پاتی شوخ پلکی چه سوموئے سومو آوری دل اللہ تبارک و تعالی ری منگا و تاسونا پدی رضاشی او اللہ ری دا زمانگ دے اصلاح سبب گردئی اللہ تبارک و تعالی ری دیلا اجر ورکی چه کم وفات شویری اللہ تبارک و تعالی ری دا غی خیرت خیستا کی وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.